خرکی کې د عام ولس د ستونزو په اړه د یوې پرانستې کچرۍ تابع شوې وه. د سرکل ډي اس پي ګلشید خان په مشرۍ کې په دغه ولسي کچرۍ کې د ډي آر سی چیرمن ګلپراز خان بشمول بلدیاتي نمایندگان او عام وګړي په ګڼ کچ ناست وو. ځایي خلکو د قبضه مافیا قبضه ګروپ او د نشهیي شیانو په خرڅ نیوکې وکړې او وی ویل چې د محکمې مال اهلکارو د خرکی په سیمه شر او فساد خور کړی دی او د قبضه مافیا سره د حصدارۍ په بنیاد یې د خلکو په ځمکو ناجایزه قبضې کړي دي. مسلې دي هغه که په عدالتونو باندې لګیای او په عدالت باندې دخل میلاو شي، ستا پولیس هم وکیل راشي، تحصیلدار هم راشي، ګرداور هم راشي، خو چې کله ستا پولیس لاړ شي، ګرداور او تحصیلدار لاړ شي، حکم چې زوروري شپږو کاله چې کیس چلی دی هغه بیا هغه پټې واړي. ډي سی صاحب او کمشنر صاحب ته دغه دی چې د رینیو ټیم د ټول د کاټلنګ دا بدل کړي ختم کړي. د اتبار په ورځ به زمونږ چې کمدیانو جرګۍ او په هغې باندې چې کمدیانو انشاءالله مونږ ټول کلی متفق کېږو او د هغې نه بعد چې څه رد عمل وشو نو به مونږ بیا ډي اس پي صاحب ته او ایس ایچ او صاحب ته ورکوو. د پټواري سره میلاو دي کمپیوټر والا سره ما درخواست آیاتي له ورکړو په هغه هم څه ځغنو چې دا سړي مونږ ته ډېر تکلیف کېږي او په دې کلي کې چې کم دی داسې کسان دي چې په زور باندې د خلکو نه ځمکې اړوي شي او د یو سړي یو انچ پکې نه یو د پردي جایداد تسخیم وي. ډي اس پي ګلشید خان باور څرګند کړو چې د ولس ستونزې به د هغوی په درشل حل کولی شي. د سماجي برایانو د خاتمې دپاره د ولس مرسته او ملاتړ مهم دی. دا زموږ د افسانه بالا ډي جي صاحب او جناب ډي پي او صاحب دا هدایت تاسو پار کلی کې پار دغه کې چې کوم دی تاسو کلی کچري منعقد کې د خلکو منځ کې د عوام او د پولیس منځ کې کومې پاسې دي چې ختم شي او داسې مسایل دي چې هغه د خلک مونږ ته نه رسي چې دغه کې تاسو په دغه سټپ باندې تاسو دې مسلې وره او د حل کېدو کوشش وکړي. هغه جنن دا کوم منعقد شو دا کومې مسلې چې موږ دوی بیان کړلې کوم اکثر د ځمکو تنازع دي هغه لپاره چې کومه د زموږ ډي آر سی ال ډي اکټیو ده هغه کار پې کوي. نو ډي آر سی چیرمن هم سره د لپاره راوړي چې داسې خبرې چې هغه موږ نشو دا کې ډي آر سی چیرمن دا ووري په خپل غوږ باندې او دغه حل کولو هغه تنازعات حل کولو باندې نورم دوی فوکس وساتي. دغه حساب د امن او امان باره کې کوم دغه کو ناغل دي او عوام زموږ د مخ کې شکایتونه راغلي هغه لپاره موږ به لکه گشتونه شروع کړل. الحمدلله غم برابر شو او عوام دغه نه چې کوم دي سره مطمئن دي بلکې دا د خلک چې کوم دي هغه سره د شپې وګرځل پرې کوڅو کې سره گشتونه وکړل او الحمدلله هغه کوم حالات چې کوم داسې دغه شکایتونه ملاویدل هغه باندې قابو ساتله. څنګه قبضه ګروپ او قبضه مافیا چې لپاره هغه قانون خو وسیله هغه لپاره خو چون کې لکه خبرې متدار راځي پکې چې اکثر د لکه ځمکه چې کوم دي مشترکه وي یا شاملات وتم غاږي کې وناږي کې به هم دا مسله راځي چې موږ کې یو وي زماز مکه بل وي زماز مکه دا نو پاګې باندې موږ لټیم پاګې ځکه ولو چې کوم انکوایري کوو د پټوار نه پکې لیکلو بلا خبرې پکې وي دغه نه پکې لالو نو هغه چې کله موږ ارس د انکوایري نه پس ارس واضح شي نو بالکل موږ هغه باندې پرچې کوو. قبضه ګروپ هوالډي ته پتل چې باندې حکومت ډېر سخت اکشن اخیستي قبضه ګروپ باندې انډر پولو باندې نو دې باندې موږ هم قاعده چې موږ کمپلینټ راشي موږ باقي باندې قانوني کاروایی کوو. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.